یوه خبره د میرمنو په غوږ کې کوم. ای میرمنو، غواړم چې ستاسو په غوږونو کې هم یوه خبره وکړم چې ولې تاسو خپل خاوندان نه راضي کوئ. یوه ښځه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زه ستا لورې ته د ښځو د یوې استازې په توګه راغلی یم، زه ښځو رالیږلی یم. هغه ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله تا ته وایم اسلام د الله په لاره کې د جهاد، د جمعې د لمونځ، د جماعت او د جماعت د لمنځونو ثواب سړیو ته ورکړی، ښځو ته یې هېڅ هم نه دي ورکړي. ځکه ښځې نه جهاد ته تلی شي، نه د جمعې مانځه ته راځي او نه نور د نارینهو غوندې کارونه کوي. محمد رسول الله ورته څه وایي؟ خورې تا ته وایم د رسول الله دا خبره واوره. رسول الله ورته وایي هغو ښځو ته چې ته یې رالیږلې خبر ورکړه چې له خپل خاوند سره د یوې ښځې ښه ژوند تیرول، د خپل خاوند راضي کول او د هغه اطاعت کول له دغو ټولو سره برابر دي. یعنی د مجاهد له مزد سره مساوي دي. کوم اجر و ثواب چې الله مجاهد او غازي ته ورکوي دا هغې ښځې ته ورکوي چې د خپل خاوند اطاعت کوي او هغه راضي ساتي. اوس نو خورې ستا نظر څه دی چې په دې امر سره د الله تعالی عبادت وکړې ان که چیرې ستا خاوند دې بدې هم شي خو بیا هم د هغې اطاعت وکړه. دا چې ته د الله رب العزت تقوا خپله پیشه وګرځوه. الله رب العزت دې د خپل ځان او د هغه ترمنځ ځای پر ځای کړه او له خپل الله سره دې معامله ترسره کړه. ځکه الله فرمایي ان الله کان علیکم رقیبا. باور ولرئ چې الله رب العزت پر تاسو باندې څارونکی دی. همدارنګه الله رب العزت فرمایي قد سمع الله، په تحقیق سره الله اوري. تر هغه وخته چې دغه کور ولاړ او پر ځای وي ته له خپل الله سره معامله لرې، له خپل خاوند سره دې معامله نه لرې، نو هغه څه چې الله خوشحالوي له هغه سره پرې چلند کوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. دنیا متاع ده او د دنیا تر ټولو غوره متاع نیکه ښځه ده. د نیکې او صالحې ښځې تعریف څه دی؟ آیا هغه ښځه ده چې زیات لمنځونه کوي او زیاتې روژې نیسي؟ نه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا موضوع شرحه کوي که چیرې هغه ته نظر کوي هغه خوشحالیږي. یعنی ستا ښه والی ستا د خاوند په سترګو کې دی، په سترګو کې ښکلې اوسې، په خبرو کولو کې دی، په خندولو کې دی، د خپل ځان په ساتلو کې دی، په شوخي او په مستي کولو کې دی، په مینې او په محبت کې دی، د کور په نظافت او پاکوالي کې دی او په خوندورو خوراکو کې دی. ستا اصلاح او ښه والی د الله رب العزت په وړاندې اصلاح او ښه والی دی. صالحه ښځه هغه ده چې کله خاوند ورته وګوري خاوند خوشحاله شي. دا نه چې خاوند بیچاره بیرون هم په غمو باندې اخته چې کله کور ته راشي ښځې ته وګوري د هغه نه نور هم پیغام راشي. دا صالحه نه ده. نو خورې ولې په دې ډول د الله عبادت نه کوي او نیکه او صالحه کیږي نه؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حدیث بشپړوي په پای کې وایي که چیرې هغه یوازې او تنها پرېږدي له هغه څخه ساتنه کوي. یعنی که کله په خپل کور کې یوازې پرېږدي نو بیا د هغه کور نه دا ساتنه کوي. نو الله دې زموږ ورونه هم اصلاح کړي، الله دې زموږ خویندې اصلاح کړي تر څو په خپل ژوند باندې پوه شو او جنت زموږ کورونو ته پخپله راشي. نور به م واورو قدرمن اورېدونکو.